الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم سامعین، د بایزید بستامی رحمت الله تعالی علیه داغی واقع تاسو ته بیانو چې کله هغه وفات شو. د وفات نفس چا په خوب کړی دو چې تاسو سره الله پاک سم معامله وکړه. و چې کله زه مخامخ شوم الله پاک ته ما ته ویل شو چې څه راولي، نو ما ویل کزم چې ما پلان کې عمل لا وړی دی، ما مثال تر باندې مون او دس روجا زکات بل کله چې ما ته ویل شي دا نه قبول شي. نو ما راشه بس وایي چې ما توحید راوړی، مسلمان ما یو الله پاک مې منلې دي، دا سم څوک نه شریک کړي. وای الله پاک ما توحید ستاره راوړی، ته مې یو منلې په ټول ژوندۍ ستاسو مې شي نه دی کړی. ما ته ویل شو اما تذکر لیلة اللبن، ایتا دا پیش پناه دی دا پیوش پسوا چې په یو موقع باندې بایزید بستامی رحمت الله تعالی علیه پی وسکله، چې پی وسکله نو په خېټه باندې درد راغی. نو دی دا ویل چې دی پی راغی په خېټه باندې درد کو، تا خو زما سره شریک جوړ کړی دی، په دې خېټه باندې پی صادت کړو که ما در کړو، ستا خېټې ته تکلیف ما رسولو که دی پی رسول، تا خو چې دی پی راغی په دې خېټه باندې درد. دا خبره ورته وکړه شو، نو په هغه باندې یې راغله ویلې نو ورته الله پاک ویل چې مخه پکېږه مه یېرېږه، ستا یو عمل دی په هغه عمل دې بخم. په یو موقع باندې پیشو راورکوټې بچی دی او داسې یخني حالات دی، د هغې ډېر یخني شوي ده، رپېږي، تکلیف دی ورته. تا چې کوم د هغه ماشوم بچی د پیشو راونیو، داسې په کپړه کې دې راغونډ کو، د هغې د حفاظت وکړو، هغه دې ګرم کو. هغه پیشو بچی چې کوم دی یو دعا کړې وه، و الله پاک دې تا ته داسې راحت نصیب کړي لکه څنګه چې تا ما ته راحت راکړو، ما ته ارام و سکون راکړو. نو په دغه لحاظ چې کوم دی دعا درنه قبوله شوې ده، په دغې دې بخم. بس د محترمو سامعینو، بایزید بستامی رحمت الله تعالی علیه دا یو لوی ظرف تر شوی دی، ډېر عمل یې کړي دي، په دغه ورکوټ عمل الله پاک بخلی دی. نو محترمو، هر عمل چې کوم دی کول هغې ته ورکوټې نه کتل، که ورکوټې دی که غټې هغه کول پته نه چې الله پاک کم عمل د انسان قبلوي. یو خدا خبره دی واقع ثابته شوه. بله خبره ده لکه معاشره کې موږ اکثر وایو یار دې پلان کې راغلی د خېټه باندې درکو، مثال دا وږی دی، دا مثال چاولي، یا مثال تر باندې پلان کې ډوډۍ یا پلان کې څیز. نو محترمو چې کوم دی بلکل الله پاک ته نسبت کول، ها دې زه د دې د وجې نه زما په خېټه درد راغی، بیا خو هغه د نسبت نه کېږي، د دې د وجې نه دا یو سبب شو، خو دې والا په خېټه باندې درد کو، پلان کې زه بیمار کړم، نو دا څیز بیا غلط د دې څیز د وجې نه دا به څه شي. نو معاشرې دې ورن په دې خبرې کې خیال نه ساتو. اکثر معاشره کې داسې وایو پلان کې راله په سر درکو، پلان کې راله په خېټه باندې درکو، پلان کې راله په خو باندې درکو. دا هېڅ هم څه نشي کولی. دا هر څه چې کوي دا هر څه الله پاک په ارادې سره کېدی شي. نو موږ به نسبت الله پاک طرف ته کوو چې الله پاک مثال طور باندې بیمار کړم یا داسې کړم، ها دا یو پلان کې سبب دی، پلان کې څه چې کوم دی راولي ذریعه سبب ګرځوي. الله رب العزت موږ په دې خبره موږ توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.